أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. صدقت يا رب العالمين. مخکې الله رب العزت تیر آیات کې فرمایلی وی دا څوک چې زمونږ نه دنیا غواړي نو موږ ورله دنیا ورکړو. بیا یې دا نیکانو تذکره کړی. اوس دلته الله رب العزت فرمایي کلا نمد هر یو د جانبینو نه د دواړو ډلو نه هاولای دغه ګروپ و هاولای او دا بل یا هاولای اهل طاعت یعنی نیکه والا چې څوک د الله رب العزت حکم مني، او هاولای او اهل معصیت والا چې څوک ګناه کوي. الله وی کلا نمد هر یو د جانبینو نه نمد مد یمد ما نمد وی من ورسره امداد کو. الله وی سکو ورسره امداد کو اهل معصیت والا سره او اهل معصیت والا سره او اهل دا طاعت والا سره چې څوک نیکی کوي هغه سره مونږ امداد کوو او څوک ګناه کوي د هغه سره امداد کوو. یا اهل عقبا والا سره چې څوک د آخرت سره تعلق ساتي د هغه ځای لپاره تیاری کوي، الله وی د هغې سره مونږ امداد کوو. او الله رب العزت فرمایي وی چې کوم خلک صرف د دنیا دپاره منډه تړوي، الله وی د هغې سره مونږ امداد کوو. یعنی خبر دارا یقیدانا خبر دارا اے کریمه که از خزانه غیب گبرو ترسا وزیبا خورداری دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمنان نظر داری. خبر دارا اللہ رب العزت وی چی دی نافرمانی کئی دا نافرمانی دا وجه پی سر رزق نبندو، دا گناہ دا وجه پی چا رزق نبندو. دا کڑنبانی چی منسنگ دا قرآن ابتدا کو الحمدللہ رب العالمین. الله رب العزت پاکی دا حمدونه دی هغه ذات لره چې هغه رب دی د ټول عالم. الله داسې وایي چې رب الناس صرف د انسانانو رب. بابا د شاه منصور رحمه الله به فرمایل چې ګوره چرګه ده شل بچي نه کار کوي نه روزګار کوي نه دوکان شته خو په خدای عقیده مضبوطه ده نو یې لوګي وي دا ایسم ورسره نه او بچی ماړوي او خپل ماړوي. نو خبره ده الله رب العزت داسې ونوي چې رب الانبیاء والمرسلین، رب د انبیاء او د مرسلین. الله سوي رب العالمین، رب د ټول عالم. نو د دې وجه خبره ده الله وی چې رزق خو زه هر چاله ورکوم. اوس خبره ده چې ته ګناه کې او که ته نیکي کې الله رزق درکوي. رزق نه بندوي. الله وی من عطاء ربک، دا د ورکړې د الله نه دی، دا د ورکړې د ستاسو د رب نه دی، یعنې د هغه ورکړه ده. وما کان عطاء ربک، او نه د ورکړه د رب ستا محظوره ممنوعه منع کړې شوې. د الله رب العزت ورکړه چې دا منع کړې شوې نه دا چې څوک نافرمان وي نو الله به ورته منع کړي. نه، الله خو زیات ورکوي، زیات رزق ورکوي او نور هم الله فراخوالی راولي. اوس خبره ده چې موت عالم الله رب العزت دنیا راکوي، خو چې موږ دا دنیا مقصد ونه ګڼو. دا دنیا چې ده دې له دنیا ښه ده، خو دې دنیا له په زړه کې ځای ورکول ښه نه دي، او دا دنیا د دین په مقابله کې ودرول ښه نه دي. دا دنیا مقصد ګڼل دین غورځول دا ښه نه دي. په دنیا باندې صبر کول او ګوره چې صرف دنیا والی نو بیا د هغه مړېده نشته. صرف دنیا والی د هغه مړېده نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی لیس الغنا
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لیس الغنا فی الذهب والفضه وی نشته دی غنا د زړه چې ته دا وایې چې وای دا ګیلاس زما دی بس دا کافي دی مړه بس ته په امن او سکون سره نور دې څه ټینشن نه وی دا غنا دا نشته په سرو په سپینو کې په سرو په سپینو کې غنا نشته چې سړی ته آرام او سکون ملو شي سړی وایي چې دا امان بس دا دومره کافي دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا په سرو سپینو کې نشته بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که یو بنده له دوه نهرونه دا د سرو زرو شي دی به وایي چې زما دپاره درېیم دی به څه وایي زما دپاره ګوره نهرونو کې وکاڼې وي او دی به وایي چې دا درېیم نهر هم زما د سرو زرو وي نو معلومه دا شوه چې په مال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لیس الغنا فی الذهب والفضه ولكن الغنا غنا النفس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لیکن غنا چې دا هغه د زړه غني کېدل دی چې زړه دې غني شي شیخ سعدي رحمت الله علیه نقل کړی دي وایي پارټنران ملګرو ټول تجارت له روانو او د یو پکې وي او په یو سیز باندې بولی لګېدله نو ده وی چې زه د دې نورو ملګرو نه روان دې شم د دې نه روان دې شم دغه سیز به زه ترلاسه کړم په پیسو به والم ګټه پکې ډېره ده نو ده د اس په دې صحرا کې تیز دوړاو منډې ورکړې وه تیزو وخت تر وخته به نور هم تیز و هغې چې ښه تیز کړ هغه اس چې دی هغه تیندک و په دې لوټ واړو چې لوټ واړو نو ټول خوږ ټول خوږ او زخمي و نو سترګو ته هم خورې ورلې خولې ته هم خورې ورلې او دا بدن ټول د خاورو شو نو گویا به زبان حال هغه وي گفت چشمی گفت چشمی خوار دنیا دار را یا قناعت پر کند یا خاکی گور وی دا گویا په زبان حال وی ځانته چې دا خوله دې د خاورو ډکه شوه دا خوله دې د خاورو ډکه شوه یا خو به د قناعت باندې صبر وکړه په دې مال باندې قناعت وکړه صبر وکړه یا به چې دې دونه وکړي چې دا خوله کې به د قبر خاورې راشي نو بیا به ته صبر کېږي که اوس دې صبر ونه کړه نو بیا به د خولې ته د قبر خاورې راشي په هغې باندې به بیا صبر کېږي نو چې کوم مال خدای درکړی دی د دې د الله رب العزت نه په دې بس قناعت ساته صبر ساته او بیا مال خدا دا دنیا چې توحه ده د عقبه که د ښې دپاره ته استعمالې نو ښه ده څه بده نه ده بابا هم وایي د دلبرو صدقې لره یې غواړم نه چې هسې په دنیا پسې زهیر یم وایي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره یې غواړم د دې دین دپاره یې غواړم چې په دې قرباني کړم خو هغه مال بیا وبال دی چې هغه ته د دین خلاف استعمال کړي یا هغه ته دومره استعمال کړي دغه مال ته استعمال کړي چې ستا روټۍ په ټیم نه ستا جامې شلېدلي ته جامې سمې وانهچې ستا بچي سم خوراک ونه کړي شو لړلې تپلې څښاک په من ګرځي زامن دې ټول کار روزګار کوي مال دې ډېر دی او چې وي ډېرې مالې بدې حال وي هغه کیسه یې نو دا مال بیا صحیح نه الله رب العزت فرمایي کلا نمد هر یو د جانبینو نه موږ امداد کوو هؤلاء د اهل طاعت والا و هؤلاء د اهل معصیت والا من عطاء ربک دا عطا د ربستانه دا ورکړه د ربستانه دا وما کان عطاء ربک او نه د ورکړه د ربستا محظوره منع کړې شوي انظر وګوره کیف فضلنا چې څنګه فضیلت ورکوو موږ بعضهم ځنو د دوی ته علی بعض په ځنو باندې نو ټول خلک مالداره نه دي الله رب العزت دوی دي لمسنو لا په ذهن کې برداري ورکړی دا چا ذهن تیز دی دا چا بدني کمزوري نشته ټیک ټاک ته روغ رامټ دي او دا چا مال زیات دی نو مختلف دي څوک په څه څیز کې ښه دی څوک په څه کې ښه دی څوک چې دی بلا مالدار دی خو د خر بچی دی په ټکي نه پوهېږي ته ورته سمه خبره هم کوه هغه باندې کار نه کوي دین هم خواله نه راځي او څوک چې دی غریب دی خو هغه د قناعت دی صبر دی زندګي د امن او د سکون الله دې معافي وکړي بیا الله فرمایي چې اوس بهترین مقام د کوم دی نو الله وایي وللآخرة او یقینا آخرت اکبر ډېر لوی دي درجات د درجې په حساب سره و اکبر ډېر لوی دي تفضیلا د فضیلت په اعتبار سره
اوس الله اساس د دین بیانې بنیادی خبره د دین بیانې الله وی لا تجعل تاسو مگر زوی ما الله د الله رب العزت سره الها آخر بالمعبود فتقعدان اوس الله وی کوم ګرځو فتقعدان کی بنی مذموما بدحالا غضب کړی شوی ملامتا مخذولا محروما شرمیدلی الله رب العزت فرمایي کدا خدای سره بل معبود لټو نو ملامت بشي بدحاله بشي غضب به در باندې کړی شوی او شرمیدلی به الله دې وساتي اوس الله بل مسله بیانوي الله وایي وقضى ربك او فیصله کړی د رب ستا الله تعبدو چې یقینا چې عبادت مکوي الا ایاه چې عبادت بنه کوي الا ایاه مگر د دک یو ذات د چا عبادت وکوي وایي الله وبالوالدين او د مور او پلار سره احسان احسنوا احسانا او د مور او پلار سره ښه سلوک کوي اما یبلغن کچرته ورسیږي عندک پنځ د تا سره یعنی تا سره الکبر بوډاوالی تا احدهما یو د دواړو نه او کلاهما یا دواړو ورسیږي نو فلا تقل لهما بیا وایي د اف فلا تقل لهما بیا موعد اف اف کدی ولا تنهرهما مرټ د امور پلار لرا وقل لهما او خبرک ود دواړو ته قولا کریما وینا خایستا وینا د عزت الله رب العزت دلته یو بل حکم بیانوي الله وی عبادت بدبل چانه کې بندگی بدبل چانه کې بندگی به خالص تچا کې د الله هغه کې نه مور او پلار نه جرنیل نه کرنل نه وزیر اعظم نه چې د دنیا بادشاہ نه اقوام متحده او نه یو نه بل هیڅ شي نه چلیږي بندگی به خالص لله فی الله د الله رب العزت هغه کې بل څوک شریک نشي جوړېدل لا اله الا الله هغه صرف د الله بندگی دا او د الله نه علاوه به مسلمان د بل چا بندگی نه کوي خان بل چا ته بسره ټټی نه الله دې دغه شان جوړ کړي بیا الله رب العزت په حقوق العباد کې یو اهم لومبني حکم چې دا څه بیانوي الله وی وبالوالدین احسانا احسنوا احسانا وی د مور او پلار سره څه کوي ښه سلوک کوي بیا الله رب العزت فرمایي اما اوس یو حکم هاي یو طریقې خای یبلغن کچرته ورسیږي عندک د تا سره الکبر بوډاوالی تا احدهما یو د دواړو ها نو اوس ولې چې مور او پلار بوډاګان شي نو بیا به خدمت کې پزوانه به نه کې نه عموما خبره دار چې سړی مشر شي بوډاوالی عمر ته ورسی نو د بدن کې کمزوري پیدا شي نو د دې محتاج شي خلکو ته الله رب او خلک بیا دغه ټیم د مشر خیال نه ساتي چې کله هغه محتاج شي دا هغه دماغ له کمزوري شي هغه خبرې بیا به ډېرې کوي وغیرہ نو خلک بیا د هغه خیال نه ساتي او ځوانۍ کې خو اصل خیال به ساتي ځوانۍ کې خو اصل خیال ساتي ځکه یریږي دي هغه ولا ګټه کوي هغه ولا پیسې ګټي بیا وایي پلار خدا دی ها او چې بیا د شپېتو شي نو اوس د ویشتو شي نو خبره دا ده الله رب العزت فرمایي نه دا ځوانۍ کې هم قدر دی خو چې د بوډاوالي د عمر ته ورسیږي نو بیا به ته د دې ډېر خیال ساتي ځکه چې دا عمر داسې شي چې د ده نه به خبرې ډېرې کېږي او دی به چې دی د ده ځینې خبرې به په تا ښې نه لګي نو ته به ورته دا نه وایې چې ته خو د زړې زمانې سړی ته په دې کیسو څه پوهېږي ولا او کلاهما یا دواړه ورسیږي فلا تقل لهما نو مه وایه دغه دواړو ته اوفن اوف کدی نو اوف ورته الله وایي مه وایه اوس اوف ورته مه وایه نو څه کې سوباړې به ورپسې راني چې اوف درته نه یم راغی چې یو څو ګزاره خو دې ویم نیکې راته ویلي یو دوه ګزاره ترې وباسه نه نیکې په خوله به ویل نه الله رب العزت فرمایي چې اوف قدرې ورته نه وی کاکا نو د دې نه مراد دا دی د دې نه مراد دا دی که د دې نه وایي بله څه داسې کلمه وي چې هغه ضرر رسانه وي نو الله به هغه استعمال کړی وي الله وایي چې معمولي تکلیف به هم نه ورکوي مور او پلار ته نه په گفتار سره او نه په کردار سره تکلیف به نه ورکوي ښه الله دې راله توفیق راکړي بیا الله رب العزت فرمایي ولا تنهرهما او راټی دې نه خان دا ورته نه چې مړه بابا دا خو ډېرې خبرې وکړې بس یې که سړی هسې لګیا
تو په دې کاته نه پوهېږي نو دا خبرې به نه کې بل بسې وقل لهما او وایه دغه دواړو ته قولا کریما خبره د عزت نو مور او پلار له عزت ورکا الله به تعالی عزت درکړي عزت خبره ورته کوه او ګاډې واډې ورته مو وایه چې تاسو څه کړي دي مړه وایي زمونږ مور او پلار هغې خو تشې ځمکې خرڅې کړي دي یا هغې خو چې دی مال لزولې دي هغې خو دا کړي دي الله وایي دا الفاظو مه استعمالوه دا الفاظو مه استعمالوه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس شوی دا حدیث مفهوم دی وی آسان الفاظو کې راته ووایه مختصرو کې راته ووایه چې دا مور او پلار زمونږ دپاره څه دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره ښکلی جواب ورکوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي هما جنتان والنار وی دغه دواړه ستاسو دپاره جنتونه دي او یا اور دغه دواړه ستاسو دپاره جنتونه دي یا اور الله رب العزت دې موږ له توفیق راکړي د خدمت نو خیال وساتئ خدمت به کې او اسلام داسې دین دی چې څنګه دغلته پتا باندې د مور او پلار حقوق لازمي دي نو هغه ته یې ویلي دي چې هلکه تو د شفقت معامله کوه د بچو سره ښه صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمایي ټول مال چې دی دا زه صدقه کول غواړم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي وایي چې ته وفات شي او وارثان په داسې حال کې پرېږدي چې هغې بل ته لاسونه نیسي د هغې نه دا بهتره ده چې ته ورته مال پرېږدي د حدیث مفهوم خو آرام به ورته نه پرېږدي سود به ورته نه پرېږدي چې بیا والله بالله سمت الله تراشه تپوسو که هغه به د 1514 کالو هلک وي او د اوس نه بیا د مور او پلار نه کیدې کوي راشه زمونږ نه تپوس وکړه موږ ته پته د مور او پلار پسې خیرې کوي مور پسې خیرې کوي داسې به هم نه جوړې تربیت په صحیح ورکړي او بچي دې هم د مور او پلار خیال ساتي د ځان نه دی د مخکې نه باباګانو مشران نه جوړ پلار دی علماو لیکلي دي چې پلار اجازت بچي له نه وي ورکړی دې په لاره کې چې مخکې روان دی دا هم په بېعزتۍ کې راځي او بعضې خو مشران دي د پلار نه د مشرۍ په ځای باندې بره ناست دي پلار هم خدمت نه کوي ځکه چې هغه مشر وي او زوی هم رسېدلي هغه هم ټکله ګوتې نه وړي خدمت نه کوي پلار هم د کټ سر ته ناست وي زوی هم د کټ سر ته ناست وي نو څه فرق شه ظالمه فرق څه شو تم خدمت نه کوي پلار هم خدمت نه کوي نو خو مشر دی ټیک ده او ته نو الله دې معافي وکړي ښه بچو له خدمت هم وښایې دا زموږ د معاشرې هم ضرورت دی او دا د معاشرې یو ښه رواج دی چې دا ختم نه شي دا ورته وښایې چې بچې ته کشر یې زه مشر یم زه په دې ښه ښکارم چې ته زما خدمت وکړې په دې ته ښه نه ښکارې چې زه ستا خدمت وکړم او الله وښایې بچي ته دا وښایې چې دا دې تره دی او زه د پلار یم دا د مشر ورور دی دا د کلیوال دی او دا ښه سړی دی او دا بد سړی دی دا ماحول به ورته ښه بد ماحول ته به هم نه اچوي چې دا بچي هر چا ته ښه خوبي ښکاري خو بد یې ورته نه ښکاري نه داسې نه دي پکار بچي ته ښه ماحول ورکړه خراب ماحول مه ورکړه الله یې توفیق راکړي بیا الله فرمایي واخفض لهما او ښکته که دغه دواړو ته جناح الذل هغه وزرې بازوګان څانګې د څه شي د شفقت د نرمۍ من الرحمت د رحمت د وجې هغې خبره وړه هغې ته لاندې شه چې هغې څه د رحمت څه خبره کوي لاندې شه نو مطلب جګړې ته ور لاندې وځه نه جګړې ته نه د هغې خبره وړه هغه معنا او من الرحمت د رحمت د وجې وقل ربي او ووایه وقل ووایا ربي اے ربا ارحمهما رحم وکړه په دغه دواړه باندې په چا باندې زما په مور او پلار باندې کما ربیاني لکه څنګه چې زما تربیت کړو صغیره د ماشوموالي په حالت کې د ماشوم مور او پلار څومره خیال ساتي د هغه د جامو خیال ساتي چې زما زوی د ټولو نه ښه جامې واچوي زما زوی چې دی د هغه ښه تعلیم وي زما زوی چې دی په ټولو کې ممتاز وي زما زوی چې دی
هغه ګوره دله سبق نه ورځي چې دې سبق ښه یادوي د ما بلا خیالات دې ساتي نو الله رب العزت وایي چې دعا دغسې وغواړه خدایه پاکه د ده په ده رحم وکړه لکه څنګه چې که د مور او پلار رحم نه وي نو بچي چې دی دا رحم د اماده الله د دوی په زړه کې نه ور اچولی نو د بچي به خدمت څوک کولی شي چې په یوه بجه راپاسي او د ماشوم متیازې پاکې کړي څوک کولی شي چې د ماشوم خېټه خرابوي او د ګنټه کې څلور پنځه پیرې ولا مور پاسي راپاسي دا رحمت چا اچولی دی دا الله رب العزت د مور په دې زړه کې ور اچولی الله وی داسې او علماء لیکلي دي په یو ځای د مفتي عبدالله شاه صاحب دامت برکاتهم العالیه به مې وایي که د چا نه خدای دې نه کړي خدای دې نه کړي خو که د چا نه مور او پلار خفه تلي بار بار د قبر لمځي دعا دې ورله غواړي او دا آیات ترې ډېر وایي رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا نو امید دی چې الله رب العزت به د تعفو وکړي او بخښنه به ورته وکړي خو دا آیات دې بیا ډېر دا ځای رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا ربکم رب ستاسو اعلم پوهیږي بما په هغه څه باندې فینو البته دومره خبره به ذهن کې یاد ساتي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وروسته به سورة لقمان کې راشي په احادیثو کې مشته لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق چې کوم ځای درنه خدای خفه کېږي هلته بیا د هېڅ چا تابعداري نشته لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ربكم رب ستاسو اعلم پوهیږي بما په هغه څه باندې فی نفوسکم چې ستاسو په نفسونو کې دي ستاسو په زړونو کې څه دي ته د مور او پلار احترام کې که د هغې طرفه زیاتي کېږي نو د هغې حساب کتاب به خدای د هغه سره کوي حدیث شریف کی راځي او فتاوا رشیدیه کې په دغه باندې حواله هم راغلی د مفتی اعظم هندوستان مفتی رشید احمد گنگوهی رحمه الله وایي که یو تپوس کېږي تپوس کېږي وایي که چېرته مور او پلار چې دی بچي ته وایي چې د ښځې له طلاق ورکړه نو بیا څه وکړي نو رشید احمد گنگوهی صاحب وایي چې ورکړي مطلب لازمي نه ده او که چېرته ورکوي دا یې په خوله باندې نو ورکولی شي دومره پر نور لازمي نه ده د ښځې دغه ته دې ګوري چې بهی دا ګناهګاره ده او که نه ده نن سبا معاشره کې خو بالکل ورته ګوري نن سبا ورته بالکل ګوري ځکه چې هر کس دا غواړي چې زه د په کور کې مشر یم او زما لور د بل ځای مشره او د نور د سړي زامن نه دي ربکم رب ستاسو اعلم پوهیږي بما په هغه څه باندې فی نفوسکم چې په زړونو ستاسو کې دي خو د مور او پلار احترام به د زړه نه ساتي ستا په زړه کې دي څه دي ستا په زړه کې درغلي ده نو بیا الله رب العزت په هغې پوهېږي چې ته خو صرف بناوټي د هغې خیال ساتې او په شا ورپسې غیبتې کې بد رد وې یا چې دوی د زړه نه احترام نه ساتي نه احترام به د مور او پلار د چا لپاره ساتي چې د الله حکم دی د الله د رضا د وجې چې الله رانه رضا شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رضا الرب فی رضا الوالد وی دا الله رب العزت رضا د مور او پلار په رضا کې ولټوه او د الله خفګان چې دی دا ستا د مور او پلار په خفګان کې الله دې توفیق راکړي چې رضا یې ساتو ربکم رب ستاسو اعلم پوهیږي بما په هغه څه باندې حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاریه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له انسان چې مړ شي نو د ټول عمل ختم شي خو درې صدقې د ده پسې جاري وي یو پکې چې نیک اولاد د ده نه پاتې شي هغه به د پسې دعاګانې کوي او که داسې پرېږدي چې د فلمونه ګوري هغه سرګټې څکي هغه چې دی کنځلې کوي جنګ جګړې کوي نو دا به بیا چې دی ستا دپاره وبال وي الله هم دې دغې نه وساتي ربکم رب ستاسو اعلم پوهیږي بما په هغه څه باندې فی نفوسکم چې ستاسو په نفسونو کې دي ان تکونو که چېرته یې تاسو صالحین نیکي کوونکي فانه نو بس یقینا الله رب العزت کان دی للاوابین د پاره د رجوع کوونکي غفوره مهربان چې څوک الله طرف ته رجوع کوي نو الله څه دی مهربانه دی ته الله ته ورنږدې شه الله تعالی سوچت ته ګوره چې الله څه درکوي الله یې توفیق راکړي وآت ذا القربى اوس سره دانه چې مور او پلار سره ښه کوه چې هغې د خلکو ځمکې قبضه کړي نو ته هم ورسره په هغې کې شامل شي الله وایي نه که هغې داسې کړي نو ته څه وکړه وآت ذا القربى او ورکړه خپلوانو ته حقه حق د هغې والمسکینه
او غریبانانو ته وابن السبیل او مسافرو ته ولا تبذر او فضول خرچی مکوي تبذیرا په فضول خرچه کولو سره ان المبذرین یقینا دا فضول خرچی کوونکی کانو دی اخوان الشیاطین رونه د شیطانانو وکان الشیطان یقینا دی دا شیطان لربه در خپل کفورا نافرمانا ناشکرا دا شیطان چې د رب څه شي نافرمان دی او چې څوک تبذیر کوي یو اسراف ته اخیر خبره یاد ساتئ یو اسراف ته یو تبذیر دی اسراف ویلی شي چې زما په یو لوټه اوبو باندې اودس کیږي زه د هغې نه زیات استعمال کوم زه زیات استعمال کوم چې جایز څیز کې ته زیاتوالی وکړي یو څیز جایز دی او ته زیاتوالی وکړي نو دې ته ویلی شي اسراف او یو څیز د سره جایز نه دی په هغې څو پیسې ولګوي دې ته ویلی شي تبذیر مثال په طور څو ګډېدو تا پې د سر د پاسه پیسې تو کړي ولاړه لویه ګناه د پاسه بلا پیسې هم تاوې دې په اسلام کې ښه ګڼ ټول له مریدان ګوري نو خبره داسې ده یا چې یو څیز د سره مثال په طور تا چاله د فلم دپاره څه اله واغېسته بل څه چې هغه د سره جایز نه دی تا ولله هغه واغېسته نو دې ته ویلی شي تبذیر دا د شیطانانو رونه دي او یو دی اسراف ماته دوی چې یو څیز جایز دی خو په هغې کې زیاتوالی کول نو هغې نه منع راغلې ده خو دا تبذیر د هغې نه سخت بیا ناروا دی الله رب العزت دې موږ بچ شي